جئناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. دی دینا د دې فصل هغه دویمه خبره ذکر کیږي چې هغه بیان د خباثات د بنی اسرائیلو او دا خباثات بیا سبب جوړ شول د خلافت ارضی د انتقال د بنی اسرائیل نه بنو اسماعیل ته، یعنی دغه خباثات د وجنه الله د بنی اسرائیل نه هغه خلافت والا امانت واغستو او بنو اسماعیل ته ورکو او بیا په بنو اسماعیل کې آخري پیغمبر مبعوث کو. د دې دیانه چې کوم خباثات بیانېږي نو هغه خباثات د دې د مشرانو دي عقیدوي عملی او څه خباثات چې دي هغه د نزول قرآن په وخت کې کوم یهود موجود وو دا غي هغه خباثتونه ذکر کوي. په دغه آیت کې اول خباثت د نقض عهد چې الله سره لوز کړو عهد او بیا یې د هغې نه مخ واړو تولی دا یو بیماری د یهودو ذکر کوي. بل بیماری به ولا ذکر کوي الحیل هیله سازی دا الله احکاماتو کې هیلې کول دم د یهودو خاصلت ده. په دې رکوع کې د هغې دریم مرض چې کوم ذکر کیږي هغې ته وایي تعمق چې الله ورته ووایي چې وا حلاله کوي دی د هغې نه هغه خلک وایي باد کا بتنګړ بنانا غوا به څنګه وي عمر به څه وي کار به څه وي دې ته څه ضرورت خو بل یو غوا ونیوئ حلاله کړي. دا امراض په دې رکوع کې الله بیانې درې مرضونه تولی تعمق او حیله. نو مطلب یې څه دی چې موږ دې د دې نه ځان وساتو هیلې سازي چېرته په موږ کې رانشي او افسوس دا چې دا ټول بیماریان نن زموږ په امت کې شته موجود دي. موږ کې تولیم شته هیلیم شته. نبی علیہ السلام منع کړی و چې تاسو چېرته د یهودو په شان د هیلو نه کار وانخلئ چې الله پې چربي حرامه کړه واز ده نو هغې به ویلې کړې او هلته به استعمالوله وایي دا خو واز ده نه ده کړه دا خو یې وړي دي. نو دغه هیله سالي نن زمونږ په دې امت کې شته چې الله پې یو حکم نو د هغې د یو بله لار جوړه کړي هیلې ته او تعمق هم شته یعنی سوال باندې سوال کول عمل خو چونکې نیت یې نشته کړه نو سوالات ډېر دي او چې کله عمل خواته انسان متوجه وي نو بیا ډېر سوالونه نه دغه کېږي خو چونکې سوالات ډېر دي عمل نشته. د صحابو به چې کومه خبره وه هغه به د عمل په نیت باندې اورېده سوالات یې لږ دي لکه دغه یو څو سوالونه دي بقره کې به هم راځي دولت که دیارلس دا یې په ټول زندګاني کې تپوسونه دي او عمل یې ډک. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا یاد کئ کله چې موږ واخیستو تاسو نه لوز او اوچتم کو ستاسو د پاسه الطورا تور غر تور یعنی شین غر ته ویل کېږي ما انبتا من الجبال هغه غرونه چې په هغې باندې سبزه وي هغې ته تور وایي. نو فوقکم الطورا او دا په دې نوم باندې مشهور غر وایي توره دا پې وایي موږ اوچت کو هغه د میثاق مضمون څه و خذوا ما آتیناکم بقوه
واخلی هغا چی مونگ درکڑی تاسو تا پی قوت پا قوت سرا مونگ چی درتا دا تورات پا صورت کے کم احکامات درکڑی دی اغا سخونی وی مضبوطی ہونی وی عقیدت یہ کس کئی وی او عمل پہ ہو گئی او بلا خبر وذکروا ما فیہ یاد گئی هغا سچ پدی کتاب کی دی کتاب کی جس دی هغا یاد ساتی اذکروا مانا احفظو یاد ساتی سنگ بے یاد ساتی پا درس او تدریس سرا چی بار بار داغی مذاکرہ کی گی نو تاوسا و پتہ لگی چی منتپدی کتاب کی سسوے رشی لعلکم تتقون دے دا پارا چی تاسو بچئی دا گناہونو نا بچئی دا نافرمانی نا بچئی نو دا میثاق دا غینا غسل شیخو اذا خذنا میثاقکم ولی لکه په تورات باندې عمل درآمد نکو نو بیا خاص صورت کې تنا الله د تورات د عمل د پارا یو میثاق واغستو چې کوئی تور هغه تور غری اوچت کو د دې د سرونو د پاسه راوستو او د صاحبان په شان کې ورمانه کې خودو چې منی او کنه منی دا فرض باندې ورغو هغه وخت چې منو او به تولی اختیار نو جمهور مفسرین او د قران د ظاهر نم دغه معلومیږي چې دا حقیقت دی چې کم په دې آیتونو کې مراد دی یعنی غر الله اوچت کړي دی دغه دلته رفعنا وای بیا ور سره وای فوقکم دا دوړ لفظونه د بری اوچتوالو په معنی کې سورۃ الاعراف کی ددینم صفاوی اذ نتقنا الجبل فوقهم کله چې د جړې نو وباسو هغه غر او استاسو د پاسه کأنه ذل لکه چې دا صاحبان نو د چا خیال دی کأنه ذلتن تتللې چې کأن د گویا په معنی کې نو دا په حقیقت کې د سينو دا یو وهم کې د دې په وهم کې د سوې دی دا یو وهمي صورت او تمثيلي صورت د سي جوړ شو چې دای وی جوړ بد دا غار د موږ د پاسه دی او دا غار برابر یو ګرځيږي نو دا غار په لمنه کې لاندې وای دی نه دا میثاق اخیسته خو ظاهري دا معلومیږي چې نه دا غار الله او چت کړو او الله د هیڅ مشکل نه دی خو اوچت کړي وی او کده غر په لمن کې وی مقصدی خبره ده نه دی خپل پکار مقصدی دا وا چې دای باندې دا دی نه الله احد واغستو او بیا دې دا خلاف ورزي وکړه ثم تولیتم من بعد ذلك ثم قران مجید کې پدریو مانو باندې استعماليږي یو وی تراخی زمان چې د ثم دا ما بعد د ما قبل په زمانہ کې مؤخر وي او دویم ثم د تعقیب د پاره دې ته وایي تعقیبیه چې دا ما بعد د ما قبل نه صرف په ذکر کې مؤخر وي اگر چې په زمانہ کې مؤخر نه وي او دریم استعمال د ثم استبعادیه د ثم استبعادیه مطلب دا وی چې د ما قبل په موجودګي کې د ما بعد دا وجود چې دا د عقل نه محال دی نو الله وای چې وګړه دمره خاص صورت کې ممتازونه میثاق او لود واغستو ثم بیاهم دې ته وی استبعادیه دا وګړه بیا هم تولیتم من بعد ذلک تاسو واړی دی د دې نرستا د قبولیت نرستم بیا واړی دی مخم ګرځو فلولا فضل الله علیکم ورحمته نو کنه فضل د الله پتاسو او مهربانی داغا لکنتم من الخاسرین خامخاتا سبوید تاوانیانونا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت دا دویم خباثت دیوس ہیلا سازی کول
هیلی کول دا اللہ پا احکاماتو کی او پتی کی یو مثال ذکر کئی اللہ دا یو قوم چی دا قوم تذکرہ با رسو سورة الاعراف کی را دی واسألهم عن القریة التي كانت حاضرة البحر داغی تفصیل حالت سورة الاعراف کی را روان دے چی دا بنی اسرائیل یو قوم ہو او آغی دا سمندر پغاڑا آباد کو ماہی گیر ہو دا میانی نیول او خرسولی دا داغی پیشوا اللہ پہ امتحان راوستو او ورتے ہوئی چی دا آفتی در ردی دا محوخ کار بند خو چونکہ امتحان ہو نو دا آفتی پر رزبا دا میان دمر دیر ہو چی پلا سنی ولے کردر او چی کلبا بلا ردوان و بیا بچر دا بدوربین کی منخلاری دا چونکہ امتحان ہو لوگوں دے وقت دا سراشی دا سختی و دا تکلیف پاگی کے دا بندہ امتحان کی چی دے بہت سکے ندی دس اکرل چی شورو کی چونکہ بالکل میان بندو نور و رزو کی ندی کے نا دا یوسو کا سانو زین دا خبر رالا داغا دریاب نے ولی اخبری اخبل زمکو تا او چی کل بعد آفتی ردوان و دا میان بچون کی پا سمندر کی دیر ہو نو دا دی ولو پا لارا با دیر میان دا دی غزمکو تا دن نجل تالابون تا ہودو نجل کری او مادیگر وقت چونکہ دا سمندر بیا کمی گی دا سہر وقت مادیگر تا اوخی جی بیا دے کمی گی روانی نو دی با دا کمیدو پا وقتی لارل او اولی بے بند کری شروع کے خلق یریدل ہائی بورتوی چی دا سکوئی من بمدان تر غرق کئی عموماً دا یروی کئی دیتا طبیعی خوف وائی دا صدم رقیمتی نہیں کنا اصل یرا خو حقا دا چی دا اللہ دا خشیت آغا یرا پیداش چی اللہ نافرمانی ولی کی گی دا یرا عموماً نہیں لکہ زلزلی چی شروع شی علی یاد باللہ نکوئی جماعتنو کی دیانی دا او یریگی خلق خدا اللہ نو یریگی پذان بانی او یریگی چاہتے نا مڑ پاکی نشما نو ذکر چی آغا حالات سمجھی نو بیا جماعت نا وطنی دا خوف ابلیس لنگو کنا چی آغا او کوتر چی دا خو ملائکی دینو آغا ورطر چی انی اخاف رب العالمین خودی خوف دا فیتری خوف وائی نو آغا خلق او یریگی شروع کی نشیزی چی یو نافرمانی ہوئی چی نو بنیان داوائی جوڑا ادرے گا اس پا پیسا عذاب را دی و چی گوری چی نرا دی گناہ مانی گناہ کی اس سے لکی کی نو دیوئی دا منبو مردر چنو طول خلق دغا شدی نو دغا دی سرم دسی بشو شروع کی لیگ ہو دی پا من اکڑل و دی پا دیر انتظار ہو چی دی مانی بسنا سکی گی و بیابو میسو نشول نبل دل ادریج نل سلورم دغا سی رو معاشرت یا بدی خورش نو ذکر وی چی کل بدی شروع شی نو حقا وقت آگئی روک تھام پکاری ورنہ چی کل بدی عام شی نو بیا دا معاشری ہر کور تا غرسی نو بیا بدی وقت دی کی دو جماعتو نشول یو بلکہ دری خلق جوڑ سے سورة الاعراف تفصیل معلومی گی یو ہاں خلق کو چی چابا داکار کو سکار میں دافتی در دی او سب خلق حقو چی دیبے منی کول او درم حقو چی اساکیتین وو چپ غیبی ممسکو یو تنخ بلا خطوئی گی یو خان آسا بیا اللہ وی بی عذاب راوستو او صرف دا انجین الذین ینہون عن السوئی صرف چی دا منع کول والا وہ دیون بچ کرد باقی دوارا قسم خلق آغا عذاب کے مبتلا شو نو اللہ وی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ وَخَامَ خَاتَاسُ پی جنئی حغا خلق اعتدو چی دا حدنا وَتِلِهُ مِنْكُمْ تاسو کنا فی السبت دا ہفتے ببارکی مشہور واقعہ و چونکہ نو اشارات ورتکی فَقُلْنَا نُمُمُوِي لَهُمْ دُوِيْتَا امر تکوینی دے مگر دیتا ہوئی چکونو کردتن شیطاسو شادوگانی خاسئینا زلیلا
فجعلناها نو مخی مطلب دا چی دینا شاتوگانی جوڑی شوی شکلون بدل شول جزا من جنس العمل بھی کنا دی دین سردسی یو حالت روان کرو یو طریقہ چی دا دین حقا شکل بدلو پا ہیلو سر جائز نے ناجائز جوڑول دا ناجائز نبی جائز جوڑ کرل نو اللہ والا سزام دا سی ورگنا چی شکل والا بدل خدا وہی ادری ردی ہو بیا ختم شو موجودہ شادوگان دا غید نسل ندی دا دان لیو مستقل مخلوق وہ چی دا غید مخکن دا موجود ہو ذکر خوی ارتا خاصیج ہوئی دا کردتن ہوئی چکنی دا غید مخکن دا موجود ہو دا مخلوق فجعلناها نمونگا جوڑ اکڑا دا واقعا نکالا عبرت لما بین یدیها وما خلفها دا غچا دا پارا جدین مخیگو و غچا دا پارا جدین رستو دی دا اس محاورہ دا مانا دا طولو خلقو دا پارا مکنا عبرت جوڑ کو نو دا طولو دا مطلب سکے طولو راتون کی خلقو دا چکم مخیگو نو آغیل تا عبرت تا آغیل تا سپتاوا چی رستو مونگ نپاس دنیا کی دسی شیدی و دید آغا محاورہ ہوئی آغا رکھر تماؤ ہوئی کہ انسان بعد اوقات محاورتاً سے الفاظ استعمالی او داغی مطلب و معنی مقصد لوی لکہ دکاندار تو آئی جو کمی بیشی بنکے نو حل تکی کمی مقصد یہ بیشی دی مقصد در تم دغا لما بین یدیها وما خلفها وموعظتا للمتقین او نصیحت دے پرہیزگار دپارا للمتقین من هذه الامت ددی امت دا متقیان دا پارا بدی کی نصیحت بہت دے یعنی ددی امت افراد کاغی واقعی متقی جوڑی دل غواری نو احکامات الہیوں کی بعد ددی رویے نظام سازی بیا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ دا اغدرم بیماری ذکر کئی تعمق او ما دا توی چی دا یہود و مرد او دا پیغمبر دا پیشن گوئی مطابق او دا ظاہری اسباب دا وجنا پدی امت کتنا مرد امدن نشید تعمق او دا عقید شورو دا کوشش ہو چی مسلمانانو کی دا بیماری دن نشید لگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یو زنانہ ورطوی چکلا دا خصوصی مخصوص ایام راشی بدنانو باندے نو سبقی آگے ورطوی چتغ سے رسول اللہ پر زمانہ کی دا حالت بمونگ راتو نمونگ بیا رستو مزون بمکول اور روجی بمونگا قضا کولی کا روجی بپاتے شوی او دا مزون قضائی مونگا نو کڑی نو بیا ورطا آوائی چی دا ولی یعنی یوم قضا کو دا بلم ولی نکو ناغی ورطا ہوئی چی رسول اللہ موجود ہو دا سی کیدلو دا مونتا ہوئی بس وی دا ولی ورطا ہوئی احروریت انتی دا یو فرقہ پیدا شی و حروریہ فرقہ چی اگئی دا تعمق بیماری مسلمانانو تی در نکولی چی دا ولی او دا ولی زمون پر سوچ کی نراجی زمون پر عقل کی نراجی زمون پر ذہن نخلاصی کی او حال دا چی خبر تا پتہ ہی چی دا اللہ و دا رسول خبر دا یو مسلمان دا خودم را بس دے چی دا واقعی دا اللہ رسول او دا اللہ و دا رسول خبر دا تعلیم دے حکم دے اس پہ دماغ خلاصی کی او گنہ خلاصی کی دنیا دا دماغ خلاصو لو دیا ندے دا عمل دیا دے حل دا کی بدل بیا دماغ خلاصی کانا حل دا کی بدل اللہ بیا دماغ خلاص کی ہر یو شے بتا تا پتھر کا فبصر کل یوم حدید حل دا بدل نظر تیر سی حقائق بدل تا حل دا معلومی کی چی دنیا کے دے حقائق معلومون شروع کرن نو بیا با و یو طرف بلن شے ندا بیماری پا یہودو کی ودا آگئی دا مرض تعمق ذکر گئی آسان حکم ہو دا حضرت موسیٰ پا زبانی اللہ حکم ہو جو گرا تدی اخبر دی قوم تو آیا انتظ بحو بکرا اغوا حلالا دی کی وہ نپا کسا تفصیل وہ نسو آسان حکم وہ انتظ بحو بکرا نو آگئی تنیو لی کسا جو رکھا چی دا با دنگ رغوا با یا دا با سنگی دا بیماری چی مونگ لوگو دی اخبر دانتا متوجی شو پا مونگ کشتر
یو خبره نو هغې نه به الله اوږده وبې ځکه خو هغه حضرت عمر رضی الله عنه ملګرو سره په سفر روان وی یو لاره کې یو حوض راغی اوبه نو ملګري څه لاړل په هغې باندې اودسونه شروع کړل او د میدان او د بیابان اوبه وې نو د بعضې خلک هغه یې هلته کې څوک دغه و د ګډو والا هغه ته وایي چې آیا دې حوض ته څاروي ماروي راځي او که نه راځي یعنې ګندګي پکې کېږي او که نه کېږي حضرت عمر واورېدل نو ورته ووایي چې چپ اوسه دې ته هېڅ جواب ورکړه بیا یې دې ملګرو ته ووایي چې یو شی الله بالکل دغسې پرېښی دی چپ الله درته ویلي چې دایري اوبه دغسې تاسو د پاک ښکاري نو استعمال یې کوي نو تاسو یې وایي خامخا په ځان څه نه بندوئ سہولت ته پکې بس استعمال یې کا الله پوه شه هغه چې ظاهري تا ته پکې ته ګندګي نه ښکاري اوس موږ ته ولا څه نه رسي ته ته ولا څه نه رسي نو دغسې بیماري یهودو کې وه اذ قال موسی لقومه یاد کئی کله چې ویلي موسی خپل قوم ته ان الله یامرکم یقینا الله وینا کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چې تاسو حلال کوي یو غوا آسان حکم بقره پلو پیجندا او ذبح پیجندا چې حلالول څه ته وایي او غوا څه ته وایي او ولې دا صرف د غوا حلالول ورته ولې وویلي بیده بیده به ورته ویلې وه څه اوخه به ویلې وه چرګه مرګه به ویلې وه دا صرف دا یې ورته وویلې چې ان تذبحوا بقره نو علامه نصفي وایي تفسیر مدارک کې وایي د دې نه غرض دا و چې د دوی په زړونو کې چونکې دوی په مصر کې پاتې شوي وو او د دوی په زړونو کې د دې غوا تعظیم لغوندې ننوتې وو ګوساله پرستی د دې په مخ کې شی و مصر کې او د دې د مینه د دې په زړونو کې ډیره ننوتې وه اشربوا فی قلوبهم العجل لکه مخکې وایي نو د دې دا تعظیم چې د دې په دې زړونو کې نه دا احترام او تعظیم اوزي نو د معبودیت دا مرتبه د دې دماغ نه راوځي ځکه ورته دا گویا دا یو علاج وی قالو نو دوی ورته وی اتتخذنا هزوا آیت مونږه سره ټوکې کې آیت جوړې مونږه هزوان ټوکې مطلب دا چې تا ته خو پته ده موسی چې غوا مونږ چېرته حلالولی شو دا خو ګاو ماته ګاو مام ته که څه هندوانو په ذهن کې دغسې دي که نه نو دغسې د هغوی ذهنونو کې وو چې دا غوا راته ولې وایي څه بل څه ووایه اتتخذنا هزوا چرته گپ خو نه لګې کنه نو موسی علیہ السلام ورته وایي اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین پناهي غواړم د الله چې شم دې زه من الجاهلین د ناپوهنا دا د الله په احکاماتو کې استهزاء او ټوکې کول دا خو د جهالت خبرې دي د دې نه خو زه پناهي غواړم پوه شول چې موسی گپ نه لګوي سنجیده دی نو اوس یې خپل هغه طریقه روانه کړه قالو نو یې وی ادعو لنا ربک دعا وغواړه مونږ دپاره د خپل رب نه یبین لنا چې بیان وکړي مونږ دپاره ما هیه چې عمر به څه وي اوس د دې د څه ضرورت و خو دا هغه تعمق بیماري ده پکې او شاه ولی الله صاحب لیکي چې دا بیماري پیدا کیږي داسې قسمه بیماریان چې کله د یو امتی علمی عملی رشتہ د خپل نبی نه ختم شي علمی اعتبار سره او عملی اعتبار سره کله چې د امت رشتہ د خپل نبی نه قطع شي نو بیا پکې دغسې بګاړ پیدا کیږي اخلاقی فساد پیدا کیږي عملی فساد پیدا کیږي بیا تعمقات پیدا کیږي نو د هر امتی لپاره د خپل نبی سره علمی عملی تعلق جوختول او برابرول دا د هغې لازمي فریضه ده چې هر امتی د خپل علمی عملی تعلق د خپل نبی سره جوړ ساتي ورنه بګاړ پیدا کیږي
قالوا وتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله قالوا ادع لنا ربك يبين لنا نو دوی ویلې دعا وغواړه مونږ دپاره د خپل رب نه چې وضاحت وکړي مونږ دپاره چې څه عمر به وي قال نو موسی ویلې انه یقول یقینا الله فرمایي انها بقره چې یقینا دا بغوا وي لا فارض ولا بکر نب بوډۍ وي نب ځوان وي عوان بین ذلک د دې په منځ کې به وي سخی به سخی ففعلوا ما تؤمرون نو وکړئ چې ستا ستا ویل کېږي بیا ورته نصیحت کوي قالوا دوی وایي ادع لنا ربک دعا وغواړه مونږ دپاره د خپل رب نه یبین لنا چې بیان وکړي مونږ دپاره چې ما لونها څه به وي رنګ د هغې قال موسی وایي انه یقول یقینا الله فرمایي انها بقره صفراء یقینا دا بغواوی زیړه فاقع لونها تیز بوی رنگ د هغې معنی تک زیړه بوي تسر الناظرین خوشحالی با لیدونکو لرا معنی چې د دې دا رنگ با لیدونکو ته خلک قالوا ندوی وی ادع لنا ربک دعا وغواړه مونږ دپاره د خپل رب نه چې بیان وکړي مونږ ته چې ما هیا کار دې څه وي ولې ان البقره تشابه علينا زکه غوا په مونږ باندې ګډه وډه شوه نو ګډه وډه په ځان باندې خپله کړه وإنا او یقینا مونږ به که الله وغواړي لمهتدون خامخا هدایت عمومو معنی دا غوا به مونږ پیدا کړو دغسې به حلال قال انه یقول انها بقره موسی وای چې یقینا الله وای انها بقره دا غوا د لا ذلول نبوي جوتی تثير الارض جسمک واړی معنی زمکو اړولو والا باندې ولا تسقي الحرث او نبا ارټي وی چې فصلونه وبکی داسې وایي مسلمت روغ موټبوی لا شیت فیها نبوی حس داغ باغی کی نو دیوی الان جیت بالحق اس دی راوڑو پورا خبرہ اس دی صحیح خبرہ فذبحوها نو ذبح اکڑا وما کادو یفعلونا او نو دی نزدی جدا کار اکڑے وے مانا ما کادو یفعلونا ددی د دې عادت داسې نو چې دا کار یې کړی خو د دې وضاحت نه وروسته دا کار وکړو اوس ډېره زیاته ده که نه دا اصل کې مخکې د ذبح